زه د حسبان میډیا سیل او د هغه ټولو نمایندګانو صحافیانو ورونو ډېر زیات مشکور او ممنون یم چې د څلورو ورځو راسې دا کومه خبره روانه وه د سوشل میډیا د لارې یا عوامي خلک چې دی هغه سیاسي خلکو له راتل موږ ته خپل فریاد کوو چې زما وړه پلانکي ډیلر په پلانکي ځای کې ایستلي دي د هغې په وساطت سره موږ نن دا کیمپ لګولی دی چې دا کیمپ مقصد دا دی چې د چا سره ظلم شوی د چا سره بېانصافي شوي د چا حق تلفي شوي باید هغه خلک چې دی راشي او سره د ثبوت خپله خبره چوته کړي موږ دا واده کوو او دا کیمپ لګېدلی د دې لپاره دی چې هغه خلکو ته واپس د هغه خلکو نه هغه حق واخلو او حقدار ته ورسوو د دې کیمپ مقصد د چا ته سپکاوی نه دی د دې کیمپ مقصد د چا تذلیل نه دی د چا بېعزتي نه ده بلکې د دې قام د دې ولس سره چې کوم ظلم شوی کوم زیاتی شوی دی د هغې پوښتنه کول دي د هغې تپوس کول دي او بیا د انتظامیه نه دا ګیلې موږ وړاندې کوو چې د کله نه دا کار روانېدو او د رمضان پیکیج ورتلی کېدو نو په هغه ورځ موږ د انتظامیه سره کېناستو سیاسي مشران مو قومي مشران مو چیرمنان مو موږ ورته دا ترتیب ورکړو چې په کار دا ده چې د یو کال د بره وشو چې زموږ منتخب چیرمنانو ته لا دفتر یې میلاو نه دي هغوی ته تنخواګانې میلاو نه دي هغوی ته نور اختیارات میلاو نه دي په کار دا ده چې په ځای د دې چې دغه ډیلران چې هغه د مخکې نه نامزد شوي خپلې بتې به پکې خلکو اخیستې درې څلور ویلج کونسلې به وي په کار دا چې دغه منتخب چیرمنانو ته حواله شي د ادرسي به هم وشي خپل ووټرانو ته به په اسانه هم ورسوي او په هر ویسي کې به په هره دروازه هغه اهل سړي ته خپل حق میلاو شي د بده مرغه هغه ونه شوه نن تاسو ګورئ وینئ چې دا خلک راځي او په خپل ثبوت هم پیش کوي خپله خبره هم چوتئ سره د ثبوت او د اثبات زه انشاءالله د انتظامیه نه د ټول واکدارانو نه دا اپیل کوم په کلکه چې کوم خلک په دې کار کې ککړ دي ملوث دي د هغوی هغه دغه ډیلرشپ چې دی هغه د معطل کړی شي هغوی د سزاوار کړی شي هغوی د جیلونو ته واړتلی شي د هغوی نه د جرمانې واخیستی شي او هغه خلک چې کوم د دې خاورې واکداران دي هغه په دې کې ککړ دي نو موږ به د الله حکامو نه دا په کلکه مطالبه کوو چې څوک هم په دې کې ککړ دي هغه د برملا ښکاره شي او هغه خلکو ته د سزا هم ورتلی شي او د خلکو ته د پبلیک هم شي د دې نه علاوه په دې احتجاجي کیمپ کې چې ثبوتونه راشي نو انشاءالله په انډ کې به څه ثبوتونه راغلي هغه به موږ د قام ته هم ښیو باینیم به ورته ښیو په ثبوت به ورته ښیو په اثبات به ورته ښیو هغه کار به نه کوو چې په چا تور ولګو په چا الزام ولګو بې ګناه یې سپک کړو بې عزته یې کړو دا کار به نه کېږي انشاءالله د ثبوتونو نه پس په انډ کې که زموږ مطالبات پوره نه کړی شو انتظامیه زموږ خبرې ته ښه ونه کړه نو انشاءالله دا لړۍ او دا کړۍ به دغه شان جاري وساري تر څو چې زموږ ځپلی شوي قام ته زموږ دردېدلي قام ته هغه ولس ته چې هغه بېوسه دي بېدسه دي یتیمان دي او د هغوی حق والی شوی چې د څو پورې دیو ته دا خپل حق ورکړی دی د هغه پورې به موږ ډټ کر ولاړ یو او انشاءالله دا هم د خپل قام او د ولس سره واده ده چې ستاسو حق به واپس د هغو د خېټو نه راوباسو او تاسو ته به ستاسو په درشل درکوو ډېره